بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نړومبه د ګلستان شروع کوونکو طلبه کرامو او د دې کتاب عامو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د الله تعالی په فضل و کرم او توفیق سره د بوستان سادی درسونه سر ته ورسېدل. زه د بوستان سادی طلبه کرامو ته او خاص کر مینوالو اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوم. وز د شیخ سادی رحمت الله علیه بل کتاب چې ګلستان دی شروع کوم. چون کې د بوستان سادی کتاب ما بغیر مقدمه او تمهید نه شروع کړو. بعضو دوستانو ما ته ویلي چې یاره دا د کتاب په مقدمه کې څه د مصنف او د کتاب متعلق څه معلومات ارز کول لازمي وي. و زما خیال دا و چې شیخ سادی رحمت الله علیه یو جانه پیچانه او پیجندل شوی شخصیت دی او د شعر و ادب په دنیا کې لکه دا نور ځلیږي. خو به هر حال د ګلستان په ابتدا کې د کتاب متعلق او د شیخ سادی رحمت الله علیه متعلق مختصر معلومات ارز کول غواړم. د شیخ سادی رحمت الله علیه اصل نوم شرف الدین او لقب یا مصلح او تخلص سادی دی. د پلار نوم عبدالله شیرازی او د ایران د شیراز په ښار کې دی پیدا شوی دی. او په دې شعر کې دی په خپله په تاریخ پیدایش کې لږ اختلاف دی خو په 9مه صده کې دی پیدا شوی دی. در آن مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت 656 بود. یعنی په 656 هجری قمری کې زما ښکلی وخت و د خوشحاله مطلب ګلستان بوستان می تصنیب کړه او زه مطمئن وم او خوشحاله وم. په هغه دور کې د عمر په یعنی 656 هجری کې په دې صده کې د ژوند تیرولو. نو دقیق تاریخ پیدایش نه دی معلوم. څوک کوئی 589 کې پیدا شوی دی او څوک کوئی 606 هجری کې دی پیدا شوی دی او وفات یې په 691 هجری کې واقع شوی دی. عمر د بعضو روایتونو مطابق 120 کاله او د بعضو 102 کاله د عمرو. دا سادی رحمت الله علیه اول بو ګورو چې زمونږ د علماء کرامو او د شیوخو د نظره د دې سادی او یا د ګلستان کتاب کم مقام دی. اول با مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه لراشو چې هغه سوی په تفسیر معرف القرآن کې هغه د دې آیت لاندې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. هغه دا وی چې را دا ګلستان چې دی په پارسی ژبه کې دا بې نظیر او بې مثله کتاب دی. لکه د نورو ژبو هم ذکر کوي چې په کومه ژبه کې کوم کتاب شهرت موندی دی خو خاص کر ګلستان یې ښولی دی چې دا په فارسی ژبه کې داسې کتابو په فصاحت او بلاغت کې دا چا نه دی لیک. هغه د دې خبرې اقرار کوي تفسیر معرف القرآن او همدغسې شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه او اشرف علي تانوی رحمت الله علیه د دې ډېر زیات د فصاحت او بلاغت په حد د مبالغه کې صفت کړی دی. نقیب احمد دیوبندی رحمت الله علیه چې هغه د اشرف علي تانوی صاحب او د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه برای راست شاګرد پاتې شوی دی.
هغه وی چې یاره د دوی نه ما په خپله د ګلستان بوستان تعریف په فصاحت او بلاغت کې کمال مبالغې سره اورېدلی دی. وایي چې انورشاه کشمیری رحمت الله علیه به دا شعرونه وی. کله کله گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوبی به دستم بدو گفتم که مشک یا عبیره که از بوی دلاویزی تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که استم. وی بیا به وی چې واه واه کس قدر بلاغت فصاحت اور سلاست ہے. لکه هغه وی ډیر زیات د دې شعرونو نه متاثر و. همدغسې وی اشرف علي تنوي رحمت الله علیه نه ما په خپله اورېدلي دي چې بعضې وخت کې وی د بوستان دا شعر وی به مردی که ملک سراسر زمین نیرزد که خون چکد بر زمین اگر پیل زور وگر شیر چنگ به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. بیا به یو آه وکړو او ډېر زیات دا د تحسین به دې ته پیش کو. همدغسې ما خپله د بعضې علماو نه د دې شعرونو چې دیدم گل تازه چند استه بر گنبدی از گیاه بسته گفتم چی بود گیاه ناچیز تا در صف گل نشیند او نیز بگریست گیاه و گفت خاموش صحبت نکند کرم فراموش گر نیست جمال و رنگ و بویم آخر نه گیاه باغی وویم. چون کې دا په ترجمه او تشریح ځکه نه کوم چې ان قریب دا مونږ ګلستان شروع کو او دا شعرونه را روان دي. خو دې شعرونو ډیر زیات علما جوړولی دي او په دې کې د اهل الله اولیاء الله د صحبت یو عظیم راز پټ دی. نو عزتمندو داسې تاثرات خو ډیر دي. علامه قطب الدین رازی رحمت الله علیه د دې سادی د 2 کتابونو د مقبولیت متعلق لیکي کچره شیخ سادی رحمت الله علیه زما دا ټول تالیفات چې ما څومره کړي دي دا واخلی او ما ته صرف دا خپل 2 د کتابونه راکې ګلستان بوستان نو زه به په خپل قسمت باندې ناز وکم. دا داسې کتابونه دي چې په دنیا کې ډیر زیات مقبول شوي دي. دا یو حقیقت دی چې د فارسی ژبه کې چې ګلستان او بوستان ته کم مقبولیت حاصل شوی دی دا د فارسی ژبې د یو کتاب ته هم دومره نه دی حاصل شوی دی. اکثر اسلامی ملکونو کې دا په نصاب درسي کتابونو کې شامل کړه. کتابونه ډیر خلکو لیکلي دي فارسی کې خو دې له علماو دومره اهمیت ورکړه چې تاجکستان هند او پاکستان ایران افغانستان دې ملکونو کې دا په صدو دا په درسي کتابونو کې هغه شامل ک او دا په لکونو طالبانو دا ولوستل او په لکونو پیرا دا چاپ شو او د دنیا ګوټ ګوټ کې فارسی دنیا کې بداسي یو کس نه چې د سادی او شعر به نږدې یا به د دی او مصر نږدې یا کم از کم یو ضرب المثل به ورته د دنی یاد. اگر که د دې کتابونو موضوع اکثر پن نصیحت او تزکیه اخلاق دی. دا کتاب په ظاهر کې ډیر ساده دی او آسان دی خو په حقیقت کې ډیر جوور او د حق له حکمت او حقیقت نه ډک کتاب دی. په فارسی ژبه کې د اخلاقو په موضوع بشماره کتابونه لیکلي شوي دي. په 9مه صده کې خواجه نظام الدین توسی د اخلاقو په موضوع باندې یو کتاب ولیکل اخلاق ناصری عمده ده په دغه 9مه صده کې خو هغه د هغې اخلاق او عبارات هم ډېر پیچیده او ګران دي ډېر ښکلی ده هغه مطلبي کتاب دی خو هغه ته هغه مقبولیت حاصل نه شو بلکې اوس یې څوک پیژني نه. اخلاق ناصری په نوم چې هغه کوم کتاب لیکلی دی بیخي د چا یاد هم نه دی خو لیکن د چې کم مقبولیت دنیا کې پیدا که حقیقت دا دی چې دا بل کتاب ته نه دی دغه شوی او خاص و عامه الله تعالی دا د خلکو زړونو کې مقبول کو. نقیب احمد دیوبندی رحمت الله علیه لیکي چې یو ځل یو طالب العلم د کابل ښار کې د یو رئیس کور ته ورغی
مسافر او داغه میلمه شو، داغه اجرې ته ورغی، یو لوی رئیس او خان سړی و. نو دته وی چې طالب جان چی کتاب میخوانې؟ ته څه وی ګپې ورسره ګولو، څه کتاب لولې؟ نو هغه ورته وی شرح وقایه مستخلص مختصر. هغه په یو چغه وواله، وی های افسوس افسوس افسوس، نه ګلستان جان نه بوستان جان، چی میخوانم؟ شترخایه مستخرب مختصر. معاذ الله د دې کتابونو توهین یې وکړه چې داسې ولې نه وی چې ګلستان جان او بوستان جان دی په عشق دغه امیر اعلان. د دې نورو کتابونه په غلط دغه سره ذکر وکړو. د دې وجه دا ده چې په د په کتابونو کې دا ځوان بوډا شاه او غدا امیر او فقیر عالم او شیخ د هر چا د مزاج مطابق ډیر کارآمد اشعار موجود دي. نو عزتمندو، د دې کتاب مقبولیت د سادی په دور کې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسید چې د ژوندې وو. او ابن بطوطه په خپل کتاب کې واقع لیکلی ده، رحله ابن بطوطه یا سفرنامه ابن بطوطه. دا د سادی په دور کې یو عظیم داغه همسره دی، تقریبا د دنیا ټول ډیر ګرځیدونکي سیاح دی چې مغربي ملکونه مني چې د دنه د سادی نه دی په سیاحت کې مخکې تللی دی. نو هغه خپل کتاب کې لیکي سفرنامه ابن بطوطه، وایي زه چین ته لاړم. دا کتاب هغه دا د تونس دی، وایي چین ته لاړم، هلته امیرانو د چین چې کوم حکمرانانو، وایي زه لاړم هغوی ته د یو سیند په غاړه باندې د ساز و سرود او د رباب و شراب و کباب د دې مجلس ګرم و، زه هم پکې کېناستم. نو وایي داسې کار وشو چې دیو څه د رباب و ساز و سرود څه شعرونه ویلې، هغه په خپل کتاب کې هغه شعرونه لیکلي، خو ما ته دا پته نه وه چې دا د چا دي. نو هغه چې لیکلي دي اکثر د ګاب په ځای قاب پکې ویلې دی، ګوی په ځای قوی لیکلی دی. کله بیا یو ډاکټر موحد دا کتاب په د عربی نه پارسی کې ترجمه کړی دی. نو هغه د دې شعرونو انکشاف وکړو چې دا د سادي شعرونه، هغه شعرونه چې د رباب سره ویل. ګوره سادي بابا دا چین چرته دی او شیراز چرته دی، خو شعر یې هلته رسېدلی او دومره مشهور چې خلکو رباب سره ویل. هغه شعرونه چې د رباب سره ویل هغه دا و: آخر نگاه باز کن وقتی که بر ما بگذری، یا کبر منعت می کند کز دوستان یادآوری. صورتگر نقاش چین گو صورت یارم ببین، یا صورت برکش چنین یا ترک کن صورتگری. تا دل ز مهرت داده ام در بحر فکر افتاده ام، چون در نماز استاده ام گویی به محراب اندری. نو دا شعرونه په چین کې ویل. د دې معنی دا د آخر نگاه باز کن، اخر موږ ته نظر کولاو که موږ ته لږ وګوره، وخت کې بر ما بګذرې، کله چې ته په ما باندې تیریږې، تا کبر منه کوي چې موږ له توجه نه راکې چې دوستان یاد کې، تا کې کبر و غرور دی، که ولې داسې کې چې خپلو هواخواهانو له توجه نه ورکې. صورتګر نقاشي چین، وایي د نقاشي چین صورتګر ته ووایه چې شکلونه بوتان او ښکلي ښکلي نقشونه جوړوي. پخوا دا چین په نقاشۍ کې ډېر مشهور و. گو صورت یارم ببین، وایي دغه نقاشي چین ته ووایه نقاشانو ته چې زما یار صورت ته لږ وګورئ. یا صورت برکش شنین، یا زما د یار په شان تصویر او شکل جوړ کړي. یا ترک کن صورتګری، یا دا صورتګری او نقاشي د تصویرونه جوړول پرېږده. تا دل ز مهرت داده، د دې لفظي معنی دا ده، اوس پکې ډېر وړاندې نه ځو. تا دل ز مهرت دادم، چې کله ما زړه ستا په مینه کې د لاسه ورکړی او تاله مې درکړی. در بحر فکر افتادم، د فکر په سمندر کې زه غورځېدلی یم، فکرونو کې ډوب یم. کله چې زه په تا مین شوی ما، چون در نماز استادم، کله چې زه په منځه کې ودرېږم، ګویي به محراب اندرې، ته به وایې چې په محراب کې دننه ولاړې ما ته مخې مخې ته، دومره زما ته ته نږدې یې. نو
د ده په ژوند کې د ده شعرونه دومره لرې رسېدلي وو. په خپله شیخ سعدي بابا په دې ګلستان کې یو قصه ذکر کوي، و یو کال دا خوارزم شاه او د چنګیزیانو د لشکر منځ کې د څه مصلحت دپاره جوړه شوه. د ده په دور کې دا فتنه تاتار د چنګیزیانو دا په دنیا را خوره شوې وه، نو خوارزم شاه سره صلح وکړه. نو وایي زه په یو قافله کې کاشغر ته لاړم، د چین یو علاقه ده، وی جامع مسجد کاشغر ته ورغلم. وی چې څه ګورم چې یو طالب دی او په لاس کې نه رساله نحوی زمخشری دا مقدمه، وی دا یې ویله ضربه زید عمرن، دا رټی لګولې وه لګیاو. وی ما ورته ویل چې هلکه طالب جانه خوارزم شاه او چنګیز جوړ وکړو، د زید عمر جګړه له ماسې چلو دا نه ختمیږي. وی د طالب وخندل، وی ما ته ویل چې ته د کوم ځای؟ وی ما ورته ویل چې خاک پاک شیراز. وی متصل چې ما نه د شیراز نوم واورېده، وی چې د سادي څه شعرونه خو به تا ته نه زده، د سادي شعرونه راته ووایه. ګوره دا یو ابتدایي طالب العلم دی، خو دومره دا سادي مشهور و چې د ده د استادانو د ده ذهن کې دا خاکه کینولې وه چې یاره داسې یو سړی په شیراز ښار کې پیدا شوی بزرګ ولی الله دی او ډېر کارآمد شعرونه وایي. نو ځکه د تپوس وکړه چې څنګه ورته شیراز نوم واخیسته که نه ده څه پېژنده، خو استادانو ماحول داسې و د دنیا د سادي تذکرې عرضې کې کېدی. نو چې څنګه مې ورته وویلې، وایي ما ته یو فرمایش وکړه یاره د سادي یو شعر خو راته ووایه. نو سادي صاحب وایي ما ورته وویلې بلیت بنحوي یسول مغاضبا علی کزید فی مقابلة العمر علی جر ذیل لیس یرفع رأسه، یا بعض نسخو کې علا جر قلبی راغلی، علا جر قلبی لیس یرفع رأسه وهل یستقیم الرفع من عامل الجر. وی دا طالب لږ ساعت سوچ کې ډوب شو او وی ویل چې غالبی اشعاری او در این سرزمین به زبان فارسی است، اگر بگویی به فهم نزدیکتر باشد. چې اکثر خو هغه زمونږ دلته په پارسی کې دغه شعرونه مشهور دي، که وی وایي نو زه به پې لږ پویه شم، پهن ته به مې راشي. وی ما ورته فی البدیع ہوئے تبی ترا تا هوس نحو کرد صورت عقل از دل ما محو کرد ای دل عشاق بدامی تو سید ما به تو مشغول و تو با امر زید. په دې کې داسې ټوکه شان کړې ده، خو د دې تشریم چون کې دا ګلستان کې دی، انشاءالله دا زمونږ په سبقونو کې را روان دي. اوس په دې مقدمه کې موږ نه وخت ډېر علي نورې خبرې کوو، نو انشاءالله هلته به تشریح شي. وای ما ورته ده ویلې، خو بیا هم دی سوچونو کې ډوب و، د ده خبرې په مقصد پوره بیا هم ونه رسېده. وای چې کله موږ روانګي کوله چا ورته ویلې چې دا پلانکې سادي و که نه، وای رامنډې کړې دوا نامد و تلطف کړ، ډېره مهرباني وکړه، مینه محبت یې راڅه شروع که او افسوس یې کولو چې تا ما ته پخوا ول نه ویل چې ستا څه خدمت مې کړی وی. دی دومره استادانو مشهور کړی و. به هر حال دا مې یو اشاره ورکړه. نو بیا د دیو قافله لاړه، نو دا دومره مشهور شوی و. دلته ما ته د خپل بچپن هم یو واقعه را یاده شي، کله چې زه ماشوم وم نو موږ تقریبا داسې دریم څلورم کې وم او موږ د دې ضلع چارسدې د مفتی پور سره نږدې یو کلی دی، هغې ته حسن باړی وایي، همدې ضلع چارسده کې راځي. نو موږ دغه کلي کې اوسېدو، زما والد صاحب په دغه کلي کې پیش امام و او زمونږ کور خوا سره یو دوکان و، په هغې کې به هغه منځ ټول دوکان داسې تخت جوړ کړی و چې دله به طالبان علما هر قسم، خاص کر د جمعې په شپه به ډېر زیات راتله، چونکې زما مور پلار حد درجه میلمه دوست او مسافر پرور و او خوشحالېده به. اکثر د علاقو طالبان د لرې او نږدې علما ډېر به راتله زما پلار له، والد صاحب له، او دا ګپونه او دا مجلسونه به هغه به ډېر زیات خوشحالېده. هغه منځ به ډک وه زمونږ تخته، او زه ماشوم وم، زه به راوتم او دغه دیو له چیو به او دغه کور ته دوکان کور سره ټچ و، تلم راتلم به. او دومره مې یاد چې اکثر چې دا راته د سن 71-72 زمانه ځکه ښکاري چې موږ به چې تلونو دا لاټین او رڼاګانې به م په ټولو خلکو ویل جهازونه بمباري کوي. او بل مې دا یاد شي چې دا بعضې طالبان به راتله موږ له، نو دا پوسټرې به یې راوړې او دا برګې جنډې به وې
نو غالبا چې دا د مفتی محمود رحمت الله علیه د وټونو وختو چې د بوټو صاحب دورو او دی بیا وزیر اعلی شو، مغه زمانہ زما مخې ته کیږي. نو دی طالبانو با اکثر شیرونه میرونه د ګلستان بوستان دا بیا زیات ویلې. او یو ځل یو طالب سره یو رساله وه، نو اسې ته ما واغېشته ومې کتله، نو دا شیرونو پکې ونه د کجورې دا زمونږ انتخابي نښه، وټ ورپسې ورکه دا د ډېره ثوابي نښه، دا د جمعیت العلماء ښکلی نشان دی، په هر یو مسلم ګران دی. نو دا شعر هغه وخت کې چېرته ما د هغه نه فطري توره ما لیدلی دی 50 سال مخکې، اوس مې مغه خاکه ذهن کې ده چې زه په هېڅ هم نه پوهېدم او نه د دې وټونو په کیسو، خو دغه یو خاکه مې تاسو ته پیش کړه. نو دا طالبانو به اکثر ډېر په خوشوازۍ سترګې به یې تورې کړې وې، سڼې به یې پرېښې وې، پټکي به یې والي او ډېر په خوشطبع به یې دا شعرونه میرونه او دیني بحثونه کول. زه به ناست وم، په ما به ډېر ښه لګېده. یو پیره یو شپه داسې کار وشو چې یو سپینګیری عالم راغی. چې سپینګیری عالم راغی نو هغه زما پلار سره څه داسې څه شعرونه ویلې او بیا به یې معنا کول او بیا به یې ویل دا د پلانکي آیت او دا د پلانکي سره سمی خوري. زه هغې زما توجه یې ځان ته راواړوله، ولې چې ده به کله شعر ووایي نو زما پلار به ورته دا سر اړولو راوړو او داسې به خوشحاله او د سرور ماحوله. زه کله به مې هغه ته وکتل چې دا خیر دا دیو څه ویه، زه پې پوره نه پوهېدم چې یاره دې کې دا خوند او لذت چې دی ورته سرونه اړې راړې او زما پلار ورته خاندي او خوشحالېږي. په یو مجلس کې هم دومره نه و خوشحاله چې په دغه شپه و، خو دومره زما ذهن کې ده راغله چې دې عالم ورته ویلې شعر به ووایي چې په ورځ د قیامت به لاس وایي چې ما داسې غلا کړې ده او سترګې به وایي چې ما داسې غلط نامحرم ته کتلي دي او خپې به وایي چې زه په غلط کار پسې تللی وم. دا ما د دوی نه اورېده، خو دغه منظر زما په زړه باندې ډېر ګهره اثرات مرتب کړه. ما ذهن کې ویل چې دا دوی څه ویلې او دا ولې دومره دی کې خوند و لذت دی. آخر وخت قدرت ته وګوره زمانه راله، دغه مجلسونه خو تیر شو. زه هغه خپل د ورکوټوالي منظرونه دا نوٹ کې چې د ماشوم په نظر کې لکه څنګه چې دی دغه په مخ کې د سادي صفت استادانو کړی او هغه بیا د سادي تلیواله زما مخکې دغه منظر پیش کړ چې په دې شعرونو کې او یا دا کم څه کله وخت داسې تیرېدی، زمانې تیرېدی، الله تعالی ماته په پارسۍ باندې مکمل عبور راکړه. زه په پارسۍ ژبه مسلط شوم، په دې کې ورننوتم، قرآن شریف ترجمه مې وکړه. مثال نو ما پته ولګوله چې دوی څه ویلې، نو ماته په خپله پته ولګېده چې په دغه مجلس کې دیو د دې آیت متعلق الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم، زه پوه شوم چې دیو د آیت ویلې او د مثنوي دا شعرونه ویلې. روز محشر هر نهان پیدا شود، حمز خود هر مجرم رسوا شود، دست و پا بدهد گواهی در بیان، بر فساد خود به پیش مستعان، دست گوید من چنین دزدیده ام، لب بگوید من چنین بوسیده ام، پا بگوید من شدستم تا منها، فرج گوید من بکردستم زنا، عالم اول برای امتحان، عالم ثانی جزای این و آن. نو زه پوه شوم چې یاره دیو هغه منظر ما ښکاره که چې دیو دا شعرونه ویلې او په دې باندې دیو دې ته سرور او خوشحالي. نو زما د فارسۍ سره ذوق چې الله تعالی ماته په زندګۍ کې بیا داسې حالات دغه کړه چې زه جهان فارسي سره اشنا کړم. نو عزتمندو دا لکه ما 50 سال مخکې تاسو ته ویل چې د طالبانو به دا تذکرې کولې، اوس خو مدرسو نه ورو ورو کمیږي، دا ګلستان بوستان وتله. یوازې اسلامي ملکونه نه بلکې مغربي ملکونو کې هم د مقبولیت پیدا کړی دی حد درجه. مغربي ملکونو د دې کتابونو ترجمې کړي دي، د خپلو ملکونو اکثرو دستورالعمل جوړ کو. د کامیاب حکومت د پاره د دینه اصول او ضوابط مستنبط قانونونه تی وستله. د اقوام متحده یا یونایټډ نیشن په سر دروازه باندې
د دروازې په سر د سعدي بابا شعرونه لیکلي شوي دي. د دې نه هم پته لګي چې دا په جهان کې څومره مقبول دی. بنی آدم اعضای یک دیگرن، دا په اقوام متحده کې لیکلي دي که در آفرینش یک جوهرن، چو عضو بدر داورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدمی. چون که دام گلستان کې را روان دي نو دا به بیا په هغې کې ترجمه کیږي. یو ټوکي سړي د دې په دغه کې یو ظرافتن یو شعر لیکلی دی. هغه وی ندیدم در این عمر 70 سال، در این قطعه سادی صدقا مقال. حقیقت به عکس است ای هم نشین، پس این قطعه باید که باشد چنین. بنی آدم اعدای یک دیگرن، مگر در زر و زور برابر نین. یکی را که زد بر زمین روزگار، شماتت کنن هرچی باشند یار. تو که از غیبت دیگران برهمه، نشاید که برش نهی مرهمه. دې خو معنا کول پکار دي. هغه وی ندیدم در این عمر 70 سال، دا 70 کاله ژوند کې خو ما ونه لیدله. درین قطعه سادی، د سادی په دې شعر کې صدقا مقال، په دې مقال کې اډو صداقت شته. حقیقت باکس است، حقیقت الټه دی هم نشینه مرګریا. پسین قطعه باید کې باشد چنین. دا قطعه داسې ویل پکار دی، داسې پکار و چې سادی سے ویلی وا بنی آدم اعدای یک دیگرن. اعدا جمع د عدو، بنیادمان دشمنان د یو بل دي. مگر در زرو زور برابر نه، په مال دولت او طاقت کې خو برابر نه دي. څوک کمزور دی او څوک طاقتور دی. یکی را که زد بر زمین روزگار، یو چې وی گردش د زمانه په ځمکه رولی، شماتت کنن ارچی باشند یار. خوشحالی پی کوي اگر چې دوستی ولی نی. تو کس غیبت دیگران برهمه، ته چې د نورو د غیبت نه برهمه غصه نشاید چې ته ټول عمر چا پسې غیبت پسې لګیا یو چاته غصه درهم و برهمه. نشاید که بر رشنه مرهمه، بیا نه خایږي، ممکن نه دی چې د چا په زخم پټی ولګی مرهم پکې دی، خو به وله سټتاوی. خیر دا ظرافتن یو شاعر ویلی دی. نو زما دا نو ګوره دام شعر دی، خو لیکن د سادی بابا هم شعر دی. شعر جوړول څه ګران نه دی، خو هغې کې چې کوم معنی او مفهوم پروت دی، ګوره اقوام متحده هم هغه څه که خوښ که. به هر حال د افسوس خبره اوس دا ده چې زمونږ د مدرسو د نصاب نه ورو دا کتابونه ختمیږي. حالان کې چې د په اسلامي معاشرې جوړولو کې د دې کم اهم کردار دی، د هغې نه سترګې نشي پټې دی. نو دا شعر دلته فټ کیږي چې میراث زمونږ دی او یورپ ته فایده اوچتوي، امریکا ته فایده اوچتوي د سعدي بابا او یا زمونږ د حافظ شیرازي او مولانا رومي او اقبال وغیرہ د نورو نه. نو دا شعر په مونږ فټ کیږي. غنی روزی سیاه پیر کنعان را تماشا کن، که نوری دید اش روشن کند چشم زلیخا را. غنی یو شاعر دی، وی د پیر کنعان د یعقوب علیه السلام تور ورځو بدبختی وګوره، د هغه د سترګو نور د زلیخې سترګې روښانه کړي دي. زمونږ د سترګو نور زمونږ میراث یورپ ته پیدا اوچتي او موږ ورپسې ورو بیخي پرېښو. په پارسی کې بېشماره ادیبانو شاعران تیر شوي دي او ډېر بېشماره قیمتي کتابونه لیکلي دي. عربی کې چې کومه دینی سرمایه ده په پارسی کې، د عربی نه پس اول نمبر عربي ده. د دې په خېټه کې چې څومره معلومات او اسرار او رموز د اولیاء او ملفوظات پراته دي، دا عزت یوې ژبې ته هم نه دی ورکړی شوی دی. مثلا مولانا نظام الدین گنجوي سکندر نامه لیکلې ده، قیمتي کتاب دی. دیوان حافظ، مثنوی مولانای روم، سکندرنامه، شاهنامه فردوسی، دیوان انوری، دیوان بیدل، یا نور بېشماره شاعران تیر شوي دي. عرفي، انوری، سنایی، خاقانی، امیر خسرو، علامه اقبال وغیرہ وغیرہ. لکه خو کوم مقبولیت چې ګلستان له ورکړی شوی دی او څومره زیات دا دنیا کې خلکو خوښ که، دغه نه دي خوښ کړي. حالان کې د ګلستان او بوستان په مقابله کې دیوان حافظ او مثنوي مولانای روم دا دواړه د ډېرې اوچتې پایې کتابونه دي،
خو مثال یې داسې دی ګلستان بوستان لکه یو اوار آرام لختې بهیږي، هر څوک ترې فایده اوچتولی شي، اوبه تیلي د خپلې طبع مطابق په ځمکه کې ګرځي سادي بابا. او دیوان حافظ او مثنوي شریفه مولانا روم چې دی یا حافظ شیرازي چې دی دی په اسمانونو کې الوزي، ایتره صحیح ګرانه ده، د هغوی پرواز او تخیل ډیر اوچت دی. او بل دا د هغوی مثال داسې دی چې مثلا یو دغه دی، یو سیند دی ډیر په تیزۍ په خرش پرش کې را روان دی په کاڼو بوټو د بره نه، او غټ غټ کاڼي دي پکې، خطره د ډوبېدو ده، د هلاکت خطره ده پکې. مثال زه د دغه سیند مثال ورکوم، اگر چې په منځ کې قیمتي جواهرات دي خو او نابالغه خو بیخي ماشوم خو دې ته ورنږدې کېدی هم نشي، دې لپاره غټ لمبوزن پکار دی. او هر چاله دا کتابونه داخله نه ورکوي، د دې خپله دنیا ده، په ډیر مشکل بچا ته داخله ملاویږي دې کتابونو ته. نو دا ډیر زیات قیمتي کتابونه دي او د دې پرواز او تخیل ډیر اوچت دی، او د دې چې کم شرایط دي چې چا کې اغنی نو دغه نصیب کیږي نه. دا نه چې یو سړی په پارسی باندې پوهیږي نو هغه په دیوان حافظ او مثنوي باندې پوه شي، دې سره هم تعلق نشته. دا ډیر زیات قیمتي کتابونه دي. خو لکه ما چې ارتویل چې نابالغ سړی یو سیند ته نشي ور داخلې دی، ماشوم ایریږي که لمبوزن او تکړی بیا به ورشي څه فایده به دې اوچته کی. نو نابالغ د مولانا روم په قلم کې چاته وي، مولانا روم صاحب چاته ماشوم او نابالغ وي، هغه وي خلقت فالند جز مسته خدا، نیس بالغ جز رهی د از هوا. دا ټول خلق ماشومان دي، د ماشومانو حیثیت لري بغیر د مست خدای نه چې د الله په مینه کې مست شوي وي. نیس بالغ، هیڅ څوک بالغ نه دی جز رهی د از هوا، تر څو چې خواهشات نفسانی نه دی آزاد نشي او خواهشات نفسانی د مغلوب نی او د الله محبت او دغه د رسول په نور منو غالب نشي، نو دا لا نابالغ دی چې د خواهشات نفسانی ګیر کړي دی. افرایت من اتخذ الهه هواه، چې د خپل خواهش نفس نه خدای جوړ کړي چې خواهش ورته سوی هغه کوي. نو دا د مولانا روم په نظر کې دا سړی لا نابالغ دی، داسې خلکو تم د داخله نه ور کوي. نو به هر حال دا د غټې پای کتابونه دي. او دې کې خو اشرف علي تنویر رحمت الله علیه چې دغه مثنوي کلام ته څومره اهمیت ورکړی دی، دا بار بار هغه پړاو کړی دا، دغه یو دغه ما کتلی دی او طالبانو ته هم پړاو کړی دا، او په دې باندې 12 جلده چې سلیری شي سیدا 12 کتاب دي. په یو کتاب کې دا شرح هم لیکلې د کلید مثنوي په نوم، او د شاګردانو ګلستان بوستان په ډیرو باندې حاشیم لیکلي دي. او دې کې هغه یو بل خصوصیت هم کشف کړی دی چې کله به اشرف علي تنوي صاحب ته داسې څه مسله رااله، څه پریشاني بېچیني، نو هغه به مثنوي وکتله، په هغې کې به ورته همغه دته د خپل سوال جواب ملاوېده. مثلا دا مسله ډېره اهمه ده، اقبال به منبر گفت رازه که نباید گفت، ناپخت بیرون آمد از خلوت میخانه. د اشرف علي تنوي صاحب په دغه کلید مثنوي په آخري حصه کې چې کله د مثنوي دستربندي کړې ده نو یو واقع ته اشاره کړې ده، چې ډېرې دي خو دلته اوس زه دا وایم. دی وایي چې د هغه خپل الفاظ خود میرا واقعہ ہے کہ ابتدا میں جب کہ جوش زیادہ تھا ایک مرتبہ خیال ہوا کہ ہم کو طلب بھی ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت کا علم ہے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ ان کو قدرت تام بھی حاصل ہے، پھر ان باتوں کے ہوتی ہوئی دیر کیوں ہے. یعنی موږ ته خپل وصال ولې نصیب کړه، وی په ما کې جوش زیاتو دی چې به کوم راز مناجات کول الله تعالی ته، داغه نه به داغه د وصال مطالبه کوله. نو یو ځل ما ته لکه چې موږ ګوره طلب هم کو او دا تسلیم شوده خبره ده چې الله تعالی ته زمونږ د حالت علم دی، موږ چې جړاګانې او کوم تمناګانې کو، او دا هم خبره مسلم ده تسلیم شوده ده چې هغه قدرت تمام شته، که وغواړي هغه هر څه کولی شي، موږ د خپل وصال نه محظوظ کولی شي. نو د دې خبرو باوجود چې ډېر کریم هم دی، د خلکو فریاد موري دوام قبلی، موږ ته ولې داسې لم لیٹ کئے. وہ اس کا جواب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا. جب بہت پریشانی بڑی، ډېر پریشان شوم او په دې تلاش کوم چې الله تعالی سره زموږ وصال ولې نه کیږي.
د شپې تهجد او د چې کوم راز و نیاز کولو. وی بیا چې پریشانی ډیره زیاته شوه تو خیال ہوا کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے مشورہ لو چې راځه د دنه مشوره والا ولی. وہ یہ خیال کر کے مصنوی کولی تو پہلی ہی صفحه پر ای اشعار نکلی. اوس دته سوال پیدا شوی دی خو جواب ورته د الله تعالی د طرفه دې کتاب کې هغه عزت دی چې دته الله تعالی په دې کتاب کې جواب ورکوي. وی دا شیرونه رووته چاره می جوید پی من دردی تو می شنودم دو شاه سردی تو می توانم هم که بی این انتظار رهنمایم داد همراه گذار تا از این طوفان دوران واره بر سر گنج وصالم پانه لیک شیرینی و لذات مقر حسب اندازه رنج سفر آنگه از فرزند و خیشان برخوری کس غریبی رنج و محنت ها بری. د دې شعرونو لفظي معنا کو وی ستا درد عشق زما د وصال طالب دی چارهجویی کوي می شنو دم دوش ما اوریدل بیګاش په آه سردی تو ستا سویلی او جړاګانې او سلګۍ مې دی اوریدلې چې زما د وصال طالب وي چې الله ته ما په خپل وصال مشرف کا. نو خدای پاک د طرف ورته جواب ملاویږي می توانم هم کی بی این انتظار زه کولی شم چې بغیر د دې انتظار نه چې تیکې او ډیل کوما راهنمایم تا ته راهنمایي وکما وداد همراه گذار او د گذرګاه لاره چې کوم ماته منتهی کیږي د روح هم چې په دې طریقه به ماته ستا وصل شي تا از این طوفان دوران واره چې د گردش د زمانې د طوفانونو نه بیغمه خلاص شوي بر سر گنج وصالم پانه زما د گنج وصال په خزانه د وصال باندې قدم کې دی هغې ته د رسایي وشي لیک شیرینی و لذات مقر لیکن د مقر د کور لذتونه او خوندونه او د دې خوږوالی حسب اندازه رنج سفر دا په اندازه د تکلیف د سفر دی څومره چې سړی سفرونه وکړي مسافرۍ وکړي نو هغه د کور په خوند او لذت د بال بچ له چې راشي نو د دغې په خوند پوه شي کم نعمت چې په سختو سلیږي د هغې قدر زیات وي هنګارز پر زند و خیشان برخوري کس غریبي رنج و محنت ها بری البته د خپلو بچو خپلوانو نه خوند او لذت واخلي میوه وخوري چې په غریبي او مسافرۍ کې تکلیفونه او سخت برداشت کې نو ته به په قدر پوه شي چې مفتو کې تا ته وصال درکما نه ته به تکلیفونه هم کې نو ګوره نو مجھے د تشریح د اشعار کې کوما حاصل اشعار یہ ہے کہ تمہاری درد عشق میری وصال کی تدبیر کا طالب ہے اور میں کل رات تمہاری آہ سرد کو سنتا بیتا اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ تم کو اپنی وصال کی طرف رهنمایي کرو داغه خپل الفاظ ویم دغه خو ما شعر معنا کو د دم وورې مسله ډېره اهمه ده ولی چې اور تمہیں آنے کے لیے راستہ دے دوں تاکہ تم گردش طوفان سے نجات پا جاؤ اور میری گنج وصال پر پہنچ جاؤ لیکن کس قدر تاخیر کے بعد जिस कदर के सफ़र में तकलीफ उठाए हो और तुमको अपने बाल बच्चों और अजीज़ व अकारिब से मिलकर लुत्फ़ ताम उसी वक्त हासिल होता है जबकि सफ़र में बहुत कुछ तकलीफ़ें और ज़हमतें उठानी पड़ी जिसका हासिल ये है कि हमारे मसलहत होती है इस तवक़्क़ुफ़ में ये मसलहत है कि जब तुम्हें हमारा विसाल नसीब हो तो तुम्हें उसकी कदर हो दा इज़्ज़तमंदो नन सबा ته چا سره رابطې کې د موبایل نمبر ګورې هغه غواړي چې د الله تعالی د خوا د سره څه خبرې وشي څه پیغام راشي ډایرکټ مصنوي کولاوي او هغې کې ورته ډایرکټ چې کوم ځای نه کولاو کې دته د خپلو سوال جواب ملاویږي تاسو سوچ وکئ چې دا څومره اهم کتاب دی او مقبول ترین دی د الله تعالی په نيزو چې خپل بنده سره په دې کتاب کې هم کلام کیږي همدغسې دا اشرف علي تنوي صاحب اوس دا یو مثال بس دی د مثنوي نه تلقین درس اهل نظر یک اشارت است د دیو یو اشاره اوس ګورو دیوان حافظ شیرازي ته زه اوس خپل دعوی کې یو ثبوت تړم چې دا ډېر اهم کتابونه دي تاسو ګوره نور دغه نه اشرف علي تنوي صاحب ته یو ځل څه کسان ورغله تانیبون ته او څه د حاکم وخت خلاف یو جلسه جوړه کړې وه او دا کتاب تیسیر المواعظ جلد 2 کې دی
ما کتلو په ګوتم رانغی چې چا رانه وړی دی، خو دا پکې ما لیدلی دي د ده دا واقعه. او عنوان ہے دادی مصیبت کی طرف اللہ کی طرف رجوع کرنا معای ایک حکایت. نو ما ته خلک راله یو جلسه جوړه کړې وه، حاکم وقت قانون جوړ کړو او خلک ناراض ویل چې منګه د خلاف احتجاج کو، جلسه کو. اشرف علي تنوي صاحب ماته ویلې چې تم راشه یو څو خبرې پکې وکړه، د خو ډېر اهمیت و د بیان ډېر ذهني و. وی میں نے انکار کیا، هغه الفاظ میں لگ لگ زیاد دی، اللہ دې کمی بیشے معاف کی، خو مقصد هم دغه دی. وی ما انکار وکړو، لوگوں نے بہت اصرار کیا، ډېر زیات تاکید وکړو چې ته به خامخا ځې. دله چل نه ورتلو، د ورتلو نه وی ما د خلکو ته ویل غیر چاپیره کتابونه پراته وي، ودر مصنوي پڑھاتا. وی ما ورته ویل خزه د مصنوي کې ګورم. نو الفاظ دا غالبا چاچا میں ایک پال دیکھتا ہوں اس پدے حافظ شیرازی کے، وہ ایسا نہیں کہ میں پال کو مانتا ہوں یا اس کے موافق ہونا ضروری ہے، داسم نہ دا، لیکن اکثر اس میں مفید باتیں نکل آتی ہے. وی ما او یغیو امرا سو منل وی ما چې کچری دی کتاب کې راتی ویل چې لاړ شه، خو لاړ بشم او قدم من کړم نو بیا ما مدا کوي. وی چې څنګه مې جب میں نے دیوان حافظ کھولا، چې څنګه مې کلاو کو تو اس شعر پر نظر پڑی، رموز و مصلحت ملک خسروان دانن، گدای گوش نشینی تو حافظہ مخروش. پر رموز و مصلحت د ملک چې دی حکمرانان خپویږي، ته ګوټ کې کېناستون کې ملنګې، شور مکه چغې موا، ته څه پوهیږې چې حاکم وخت یو قانون مثال جوړیو کېدای شي چې د څو کسو په نظر کې نقصانی د څو کسانو او د زرګونو به پکې فایدې، هغه په خپل کار ښه پوهیږي. اصل کې نو ما ویل چې تاسو هم دا دغه پرېږدئ او لږ خدای ته هم رجوع وکړئ چې د حاکم وقت انشاءالله هفته وی د خولې نه مې ورته وښودل چې هفته دو هفته میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دی ولېږله. اوس دلته د شعر دوه مطلب دي، اصلي معنی خو د دې دا ده، خو دلته ته موږ مجاز کې استعمالو خپل ضرورت دپاره چې بادشاہي حقیقي په خپل کار ښه پوهېږي. رموز و مصلحت ملک، الله تعالی چې د کائناتو کې څه کوي ښه پوهېږي، که قاطي راولي که تنګ دستي راولي. ته ګیله او شکایت مه کوه، ته شور او چغې مه وه، هغه په حکمتونو ښه پوهېږي. کېدای شي یو کار ته ځان دپاره نقصان ګڼې، هغې کې د خیر وي، هغه ښه پوهېږي. دغسې پادشاهي دنیا اکثر ډېر کارونه کې د عوامو سمجھ کې نه راځي. به هر حال دا مې دې پورې دا دوه مثاله کافي دي چې هغوی چې کله به یو مسله راتله حل به ډایرکټ به ورته راوته، پاڼې ماڼې به یې نه اړولې، نمبر یې نه چک کولې، فوري به ورته راتله. نو ورونو دا د دې نه هم تاسو د دې اهمیت ښکاره کو. نو حقیقت دا دی چې دا ډېر د اوچتې پایې کتابونه دي، خو دا دی چې سره د دې م زه دا وایم زما خپله چې سادي بابا په ځمکه ګرځي، وږی اسمانونو کې ګرځي. علامه اقبال د داغ دهلوي چې کله وفات شو مرثیه لیکلې ده، خو زه یم چې دا خو د شیخ سادي په حق کې پټ کېږي. اگر که مولانا علامه اقبال صاحب دا دغه نه زیات متاثره دی د رومي نه، خو دلته داغ چې د ده ورسره د شعرونو اصلاحي تعلق و، کله چې وفات شو نو هغه یو دا ویلی دي، اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی. بلبل شیراز نه مطلب ګورې حافظ شیرازي دی، سادي نه دی، د هغه لقب دا دی. خلک ورته څوک ورته بلبل شیراز وي، حافظ شیرازي ته څوک لسان الغیب وي. ډېرو بزرګانو اولیاء الله دله د لسان الغیب، لکه څنګه چې اشرف علي تنوي سره ډایرکټ روخته. سینکړو ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی. په دې شاعرانو کې به جادوګر هم راشي، اسی مجازي شاعران بھی خلق به مسحور کوي، و صاحب اعجاز بھی د اعجاز او کرامتونو خلق به هم پکې راشي شاعرانو کې. اٹھیں گے آزر ہزاروں شعر کے بت خانے سے، مئی پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے، لکھ کے جائے گی کتابی دل کی تفسیریں بہت، ہوں گی ای خواب جوانی تیری تعبیریں بہت، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ کیا نا وقف گن مارے گا دل پر تیر کون. تیر انداز لاړه چې سړی به د زړه په سر ویشته، اوس به په زړه په سر څوک ویشتل کوي. نو دا په دې سادي فټ کېږي. د چې څومره خلک دنیا کې ښکار کړي دي، مسلمان کافر شیعه سنی مغرب مشرق، هر مذهب والا خلک سادي ته دا د تحسین پیش کړی دی. نو
ډېر اقوام عالم د په خپله مینه کې بندیوان کړي دي. او د تعجب خبره دا ده چې یتیم پاتې شوی دی د پلار نه. مرا باشد از درد طفلان خبر که در طفلی از سر برفتم پدر. وی مالا د یتیموالی پته لګي د ماشومانو د یتیمانو چې زما پلار خپله د سره تلی نو څه وخته پورې غالبا دا خو به نابالغه کې دی لا بلوغ نه ولې چې څه قصې هم د ده ته منسوب دي د په خپله وایي چې پلار سره یو خوا بل خوا ګرځېدلی دی ناستو نو کیدای شي 9 کاله عمر کې د ده پلار وفات شوي دی. بیا به هر حال دا تاریخ اکثر کتابونو ذکر کړی دی خو مختصر د نظامی بغداد ته لاړو شیراز نه هلته کې داخله واغېسته هلته درسونه ویلې. ابن جوزي غوندې عظیم محدث د تلبیس ابلیس مصنف دا د استاد پاتې شوی دی. همداسې شیخ صحاب الدین سروردی د تصوف امام هغه د پیر او مرشد برای راست الله دله ډیر زیات صبر او قناعت ورکړو. ډیر زیات سفرونه دنیا کې وکړو مشرقي ملکونو کې مغربي کې په افریقي ملکونو ته تللی دی چې دا د ډیرو صاحبانو چې څوک د بوستانونه پړاوي د او ګلستان داغي تذکری کړي دي او ډیر زیاتې سختي سختي برداشت کړي دي او داسې وخت هم په در راغلی دی چې خپې ابله خپې به روانو لکه ګلستان کې کیسه راځي چې ډیر زیات په گردش د زمانې نه مې ګیله نه وکړې. یو ځل جامې د کوفې جومات ته رالم عراق او پیزار مې نه خپې ابله خپې ور روانو ما لګړه کې خپه شوم چې ناڅاپه مې یو سړی ولیده چې خپې نه وي بیا مې د الله تعالی شکر ادا کړ. دغسې تاسو لیدلی دي چې هغه د فاریابي پیر قصه چې بوستان کې منګه وکړه چې ګوره د سره 1 روپیه وه په لوی سفر روانو و یا پیر سره پیر فاریابی سه غم نه وه. مرا یک درم بود و برداشتن به کشتی و درویش نگذاشتن سیاهند براندند کشتی چدود که آن ناخدا ناخدا ترس بود. مرا گریه آمد زی تیمار جف بران گریه قهقه بخندید و گفت مخور غم برای منی پرخیرت مرا ان کسارت کی کشتی برد. دا تاسو ویلی دی په ان شاء الله په بوستان کې د دې وضاحت ما کړی دی. واسه دې پوروم چې 1 روپیا د سفر کوي یا بل ځکه چې د چا سره ملاقات کوي وی 200 رقبا لای هم دوخته زهر راقیو درمیان سوخته ټوټه 200 یو بل د پاسه غندلې وي او په مینس کې سوځېدلې وو یا بل ځکه وی فقیه کوهن جامعه تنگ دست د غریبی او د تکلیفونو او سختو ذکر کومه چې ګوره یو ځکه داسې چالو شو چې یو مجلس ته لاړو او دا قاضي خواله ورغی یو مناظره او باسو مباحثه وا دیم ورغی دیغه معرف کته کوشه دلته مکینه ملنګ غوندې ډېرې زړې جامې اچولې وي نگاه کرد قاضي درو تیز تیز معرف گرفت و آستینش که خیز. قاضي ورته بد بدو قتل دی لاړو دی ما مشرانو کم خاص سټیج چو هغه ورته بد بدو قتل معرف الکوشه قتل دی وشړلو. اخر کې دیو دغه مسلې په حل نه پوهېد هر چا وضاحت کولو سادي صاحب لا سوچت کړی دی چېرې زم حکومت له اجازت راکوي نو دا مسله به درته زه واضح کوم نو ډېر ښکلې طریقې سره دغه مسلې وضاحت وکړو ټولې مطمئن کړه. قاضي ورته خپل پټکې ور ولېږه او بیا یې ده ویلې که هیهات قدر تو نشناختم به شکر قدومت نه پرداختم دریغ آیدم با چونین مایه‌ای که بینم تو را در چونین پایه‌ای. او ورته وی قاضي چې ډېر افسوس کوم چې زه ستا په قدر پوه نه شوم او ستا په کار دی چې ته د مجلس ته راتلی او ما تا ته تشریف اوري باندې شکریا ادا کړی او ما تا ته ټول خلک پاسولي وی چې ته د مجلس ته داخلې دی ما خو تو نه پیژندې دریغ آیدم ماله ډېر افسوس راځي چې با چونین مایه‌ای د دومره علمي سرمایې سره چې بینم تو را در چونین پایه‌ای چې تا په دې حالت کې وینم. نو دا مې مقصد دا و چې عزتمندو ډېرې سختې سختې په دنیا کې تیرې کړي یو ځای کې جیل کې پاتې شوی دی او بیا هغه یو کس پې ورغلی دی چې د پیژندو د حال به یو سردار راوستی دی خپل کور ته خپل لوري ولا په نکاح کې ورکړی ده دومره خلکو ته محبوب د حال رئیس بوتلی دی دومره خلکو د پیژندو نو هغه جنۍ وی ډېره بد اخلاقه وه. سعدي بابا وی ډېره بدخویه وه و یو ځل یې ماله پیغور راکړه چې تو همان نیستی که پدرم تو را په 10 دینار اسکی د فرنګ آزاد کړ. نو دا سعدي چې را آزادولو د 10 دیناره رشوت ورکړی دغه د حلب رئیس نو سعدی ورته ډېر برجسته جواب ورکړه که بله من همانم که پدرت مرا به 10 دینار از قید فرنگ آزاد و به 100 دینار به دست تو گرفتار ساخت
وایي زه همغه یم چې ستا پلار په 10 دینار آزاد کړم او په 100 دینار ستا په لاس ګرفتار کړم، لکه مهر کې 100 دینار و. نو ډېره ښکلی دغه وخت هم ډېر واګېشته. د آخري شعرونه وایم. کله چې دې شیراز ته واپس شو، به هر حال دنیا کې وګور تاریخ ډېر زیات دی، خو هغه مطلبي خبرې کومه چې دا چا نه دي ذکر کړي د هغه پهلوګانو. کله چې دې شیراز ته را واپس شو، نږدې شو، نو د یو 3 شعر وویلې. دا په دې اوس اهل زبان پوهېږي چې یا څوک شعر و ادب کې ورننوځي چې دا څومره موزون او څومره حلاوت دي دې شعرونو کې. چې کله شیراز ته داخل شو، نو دا یې وویل: سعدی نک به قدم رفت و به سر باز آمد، مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد. فتنه شاهد و سودا زده باد بهار، عاشق نغمه مرغان سحر باز آمد. مهرش از شام به شیراز به خسرو ماند، که به اندیشه شیرین ز شکر باز آمد. وی سعدي دا دی چې په قدم لاړو، د دې په قدمونو تلو، خو شیراز ته واپس په سر باندې راغی. دومره عشق و محبت او د خپل ښار مې یاد شوی، په سر باندې واپس راغی. مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد، د اصحاب نظرو د ملت مفتی واپس شیراز ښار ته راغی. باز آمدن واپسې ته وی، واپس راتلو ته وی. و د سعدي صاحب په یو لوی مقام کې ناست دی، دا دوی سره ښایي. وی اصحاب نظر نه دلته مراد فلاسفه، د لوی لوی فیلسوفان، فلاسفران، منطقیان، د عقلیاتو ماهرین. سعدي وی زه د دیو مفتی ما، دیو ما ته به رجوع کوي. یو اهل نظر عام دا اهل الله په معنوم راځي، د په هغوی باندې ګز راکاږي چې دا ډېر په د خپلو غورمونو کې فلسفیان، منطقیان، دا خلک مغرور یا عقلیاتو کې. وایي زه د دیو مفتی یم چې زه څه فیصله وکړم، دیو به ما ته رجوع کوي. نو دا خپل صفت د سره ښایي، خوند ور سره کوي. فتنه شاهد و سودا زده باد بهار، عاشق نغمه مرغان سحر باز آمد. دلته فتنه په معنا د مفتون دی، د عاشق. وی فتنه شاهد، د معشوقو شاهد ښکلي ته وی. وی د ښکلو عاشق چې په دې کائناتو کې څومره ښکلي دي، حسینان دي، دی پې عاشق دی. کاغه د الله تعالی ذات دی، کاغه پیغمبر اسلام دی، کاغه اولیاء الله او اهل الله دي، کاغه طبیعي حسین مناظر دي، کاغه په دې کائناتو کې نور ښکلي دي. نومي حسینان زما خوښ دي، الله تعالی ښکلی دی. او بیا ورپسې چې څومره حسینان دي، یعنی د حسن عاشق او د باد بهار لیونی، چې باد بهار سودایي کړی دی، د سپرلي هواګانې پې ډېرې ښکلې لګي، د ګلانو شوقي دي، حسینانې خوښ دي. هغه سړی بیا راغی شیراز ته، عاشق نغمه مرغان سحر باز آمد. دا نغمه مرغان سحر په وخت د سهار کې چې کم دا بلبلان او مرغې توتیان دا کوم اوازونه کوي او د الله تعالی مناجات کوي، وایي زه په دغه باندې ډېر عاشق یم. د دغه مرغان سحر د نغمو عاشق بیا شیراز سره داخل شو. او یا مطلب دا دی چې مرغان سحر نه مراد اهل الله دي، اولیاء الله چې ساره مناجات کوي او دا نغمې وایي د بلبلانو په شان. وایي دا په ما ډېر ښه لګي او زه په دې عاشق یم، په دغه خلکو. مهرس از شام به شیراز به خسرو ماند، که به اندیشه شیرین ز شکر باز آمد. دا وی د محبت چې د شام نه شیراز سره واپس مینه وکړه، مخکې شام سره مینه وه، اوس شیراز ته راغی. وی دا د خسرو پرویز سره مشابهت لري چې د هغه 2 معشوقې وې، د یو نوم شکر وه، دلته شکر یاد کړه، شکر خانم اصفهاني، او د بلې شیرینو. نو دغه خسرو پرویز دا 2 په دې دواړو مینو. یو وخت کې د شکر خانم سے مینه محبت اختیار کړ، لاړو هغې سره دیره شو، هغې سره خپل عشق و محبت کولو، او دا شیرینې په ځای پرېښې وه په دغې مینو. نو آخر کې هغه پرېښوه، د هغې سره څه طبیعت دغه شو، حالات جوړ شو، واپس یې شیرینې ته رجوع وکړه. نو سعدي وایي څنګه چې خسرو پرویز په اندیشه دا شیرینۍ کې د هغې په فکر کې د شکرې نه راستون شو، نو وایي زه هم دغسې عراق نه شیراز ته راستون شومه. نو عزتمندو، حقیقت دا دی چې سعدی بابا وی بچی کار آیدت ز گل طبقه، از گلستان من ببر ورقه،
گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. وی د ګلو طبق و طالع چې په ټوکرۍ کې پخوا به خلکو تحفې ورکولې د ګلانو، وی دا به څه په کار راشي. بعضې خلکو به یارانو دوستانو له ګلانو ګلدستې ورکولې، په تالي کې به یې وله ګلان ورکړل، دا به یې ځان سره وړه. نو سادي به خپلو دوستانو یارانو ته وی چې که د ګلو طالع درکړمه دا به څه په کار راشي. کله چې دی د سفره واپس شو وایي زه یو سوغات دغه کومه، دا ګلستان یې لیکلی و. نو وی از گلستان من بیبر ورقی، زما د ګلستان یو پاڼه یوسه، ورق پاڼې ته وی. گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. گل به دا 15 و 6 ورځې وي، بیا به مړاوي شي، ختم بشي، خو دا ګلستان به ابدالآباد تر و تازه وي. اخر کې د امیر خسرو دهلوي په شعرونو باندې امیر خسرو، دا خبره نوٹ کې، دا زیات خلک دا سوچ کوي چې ګنې امیر خسرو دا په ذمه سره بس صحیح دی، پاکو هند کې دا ډیر دغه کیږي، ایران کې، خو ګورې دا په امیر خسرو باندې زیات پارسی زبان خلک دا د په کسرې سره استعمالي، نو دواړه صحیح دي. که تاسو امیر خسرو وایي که امیر خسرو، دا دواړه تلفظ صحیح دي، برابر د دې تلفظ کیږي. داسې ځایونه شته دی که تا امیر خسرو وي هغوی وایي چې نه دا امیر خسرو دی. په مزار شریف کې، تاجکستان بعضې ځایونو کې صرف امیر خسرو تلفظ کیږي، خو من خو د هر څه نه خبر یو چې څوک په دا په ټولو تلفظ کیږي. نو په دې سره انشاءالله اوسنۍ مقدمه ختمو او بل ورځ به انشاءالله د گلستان درس شروع کوو. ای چهره زیبای تو رشکی بوتان آزری، هر چند وصفت می کنم در حسن زان افزون تری، هر چند وصفت می کنم در حسن زان زیباتری، آفاق را گردیده ام مهر بتان ورزیده ام، بسیار خوبان دیده ام اما تو چیزی دیگری، از می تماشا کرده آهنگ صحرا کرده، جان و دل ما برده این است رسم دلبری، عالم همه یغمای تو خلق همه شیدای تو، آن نرگس رعنای تو آورده کش کافری. سبحان الله و بحمدی عدد خلقه، سبحان الله و بحمدی و رضا نفسه، سبحان الله و بحمدی و زنة عرشی، سبحان الله و بحمدی و مداد کلماته، و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.